څوک رالل چې موږ سره آباد شي موږ به یوازې دلته څه کوو شپه به راځي زول به راځي سیلی طوفان دا به څه کوو نو په دې علاقه باندې یو قبیله تله جرهم چې ته بل وطن ته تله نو دا به قانونو چې یو قافله به تله نو د قافلې نه به هغوی دوه څلور کسان یو خوا بل خوا مقرر کړي وو چې تاسو یو خوا بل خوا ځئ مونږ له ځای ګورئ چې کوم ځای کې مونږ خیمې ښخې کړو عارضي ته ور 2 ورځو لا 3 ورځو لپاره چې داسې ځای وي چې هلته اوبه وي هلته ګیاګانې وي هلته امن وي د دې قافلې یو څو کسانو هغوی رالل چې ویې کتل نو دې ځای کې اوس د اونې لاندې یو زنانه ده او ماشوم دی ورسره اوبه دي او دې ځای ته څنګه رالل دلته کې مارغان ولیدل چې تاوېدل لا تاوېدل یاره وایي مارغان خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای کې اوبې دې علاقه کې خو بخاري شریف کې حدیث دی دې علاقه باندې خو موږ ډېر تلې راغلي یو دلته خو موږ چېرته اوبه نه دي لیدلې دلته خواړه اوبه نشته یاره کیدای شي که چېرته باران شوي او د اوبو یو ډنډ وي ځکه مارغان خو هغه علاقه کې چې کوم ځای اوبې ورېږه دې ځای ته ورځو چې رالل ویې کتل زنانه هم ناسته او غېږ کې ورسره ماشوم دی او خوا کې د اوبو چینه ده دوی ځان سره د اوبو مشکونه هم راوړو دې کسانو دې قافلې والا چې څنګه اوبو ته لاس کړی بیبي هاجرې ورته وایي بلکل اوبه به درکم خو یاره یو شرط پکې دی چې ګورې دا کوي زما دی دې باندې قابض کېږي به نه هغې خو د اوبو هغه یاره لیدې وه اوبې ځان سره یوړې قافلې والا له هغه چې کومه درنه قافله وه هغې ته یې علم وي چې دقسې دا پلان کې ځای دی او د دې غرونو په دې منځ کې یو ځای دی اوبه هم دي او ونه هم ده پکې یو زنانه او ماشوم ناست دي رالل دلته کې دې ځای سره هغوی خپلې خیمې ښخې کړې او بیا دا ځای الله هغوی ته خوښ که د جرهم قبیلې والا ته د هغوی دا ځای خوښ شو د ابراهیم علیه السلام دعا وه وایي موږ دلته دیره کېږو او مستقل آبادي کوو بیبي هاجرې خو د الله نه دا غوښتله چې خدای پاک څوک راولي چې د ما څوک ډاډګر پیدا شي وایي موږ دلته کې دیره کېږو که ستا خوښۍ خو که ته اوبه راکې هغې ورته بلکل زما خاوند دی او ډېر نیک سړی دی او د خدای پیغمبر دی او هغه موږ له کله کله راځي او کیدای شي څو ورځې کې رڼا ده دا زمونږ خو ګورې اوبو اختیار به زما اوبه به زما ملکي هغې وي بلکل ستا دي وي خو سکوله خو به راکوې که نه بلکل سکی هغه قبیله هلته کې دیره شوه چې اسماعیل علیه السلام لوی شوی دی بیا په دې قبیله کې واده هم کړی دی 2 ودونه یې کړي دي یو جینۍ یې وکړله هغه د څه وجې نه درته واقع بیانوم پرېښودله بیا بله جینۍ یې وکړله ابراهیم علیه السلام به کله کله راته د دې خپلې بیبي او د دې خپل ماشوم خبر به یې غشته او بیبي ته هم پته وه چې دا د الله په حکم دی ارسن تاسو وروڼو اندازه ولګوئ دا بیبي یې دس وکړو تېره جمعه مې درته ویلي دا د مصر د بادشاه لور ده یو جینۍ چې د بادشاه په کور کې لویه شوې وي څومره نیازبینتوب ژوند دی او د بادشاهۍ د محل نه راووته او په دشت و بیابان کې پاتې ده هلته ورته غلامان او وینځې او نوکران مخکې رستو کېږي او دلته کې راله په یو دشت و بیابان کې ګوره د الله حکم دی که د الله تابعداري په دې کې نه وه نو ویې به چې دلته زه څه کومه زه خپل پلار له مصر ته ځم دلته نه ځم په زور خو ابراهیم علیه السلام نه شو راوستی لیکن د هغې په زړه کې هم د الله مینه محبت پروت و بس لګېدلی و د الله په مینه زړه لګېدلی و راځي د خپل بچي خبر اخلي او بیا ځي بیا راځي ابراهیم علیه السلام د خپل بچي خبر اخلي بیا ځي په دې منځ کې څو سوله لار راغی اوس بل ازمایش شروع کېږي فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بل ازمایش شروع شو راغی د خپلې بیبي سره دیره دی او دا ماشوم بچی اسماعیل علیه السلام دغه وخت کې یا د 12 یا د 14 کالو دی علماو چا 12 کاله او چا 14 کاله لیکلي حتمي علم الله ته دی ابراهیم علیه السلام د شپې خوب ولید خوب کې ورته الله دا حکم کوي چې دا بچی دی حلال کړه دلته بعضې حضرات د تاریخدانانو لیکلي دي چې په دې 8مه شپې دا خوب لیدلی و د دې میاشتې د ذوالحجې په 8مه شپه نو سهار یې په زړه کې سودا و شک و چې دا خوب د الله نه دی او که نه دی نو دې 8مې ورځې ته وایي یوم الترویه ورته وایي د شک ورځ نو وایي په 9مه شپې بیا خوب ولیده نو بیا معرفت راغی هغې ته ځکه عرفه وایي معرفت پیژنګلو یې راله چې دا خوب مې رښتونی دی خو دا خبره تاریخدانانو لیکلې ده خو ټیک نه ده ځکه دا قانون دی چې د پیغمبر خوب وحی وي وحی او په وحی پیغمبر خبرداری په وحی د هغه شک نی هغه ته پته چې دا د الله وحی ده
او په وحی الله خبره یم چې د دې وحی دا مقصد دی. نو هغه په اتمه شپه چې خوب ولید پوره یقین یې و چې دا د الله حکم دی. خو داسې خو نه ده که نه چې فوراً به زوی د مټه ونیسي او لالی هغې له به سلارم ګوري که نه، څه طریقه به هم جوړوي. یو شپه خوب ولید بلکل یقین و. دې ته یو مترویه په بله وجه وایي د اتمې ورځې ته. یو مترویه ورته په دې وجه وایي چې عربو به په دې ترویه د اوښانو سیرابولو ته وایي. نو په دې اتمه ورځ به عربو اوښانو باندې اوبه وڅکلې، سیراب به یې کړل، ځکه بیا به تلل منات او مزدلفې ته او عرفات ته. نو اوښ خو چې یو ځل اوبه وڅکي 3-4 ورځې پرې ګزاره کېږي. نو د اوبو د سیرابۍ ورځ ده. او عرفات د نهمې ورځې ځکه وایي چې په دې کې د حضرت آدم علیه السلام او د بیبي حوا ملاقات یو بل سره شوی دی او د یو بل معرفت یې حاصل کړی. بهر کیف په نهمه شپه د عرفې په شپې بیا خوب ولید، په 10مه شپې بیا خوب ولیده. او 3 واړو شپو کې الله ورته دا حکم کوي چې دا بچی دی حلال کا. دا څومره سخت امتحان دی. ماشوم بچی او دومره ښکلې خشته چې یو مورخ لیکلی دی وی دا جرهم قبیله چې د علاقه کې آباده شوه، وی دا د اسماعیل علیه السلام د حسن نه متاثر شو. ډېر خشته ماشوم دی، دا د پرېښودو ماشوم نه دی، دلته ورسره اوسېږو او چې دی لوی شي موږ به دله لور ورکوو. خشته ماشوم ښکلې او نیازبین پوټینې د پیغمبر بچی. اوس حکم راغی بچی دی حلال که. دا د ټولو نه خطرناک او سخت ازمایش دی. ابراهیم علیه السلام تیاری کوي چې څه وکړم. دې بچي ته وی بچی ویده چې ځو چې قرباني وکړو. ښه بابا رسۍ م راواغېشته، چاړۍ م راواغېشته او ښځې ته وایي ښځې ځو چې ته قرباني کوو. ډېره ښه ده، ځای لاړ شئ. د مکې مکرمې نه ووتل. اوس چې موجوده کوم ځای کې مینا ده، دې ځای ته روان دی. شیطان خو خپل کار کوي. بیبي هاجرې ته د انسان په شکل کې راغی. وی هغه خاوند دی هغه بچې چته بوته. وی دا تللی دی قرباني کوي. وی قرباني نه کوي هغه زوی د حلالوي. وی داسې پلار به دی چې تللی دی چې زوی به حلال کي. او د اسماعیل غوندې ماشوم نیازبین بچی چې په بوډاوالي کې الله ورکړی دی. وی ستا خاوند وایي چې ما ته الله ویلی دی که نه، ځکه حلالوي. وی ښه ده چې الله ورته ویلی دی زما ورته اجازت دی، ځه ورکېږه. ته خو شیطان یې، ته خو انسان نه. بس مایوسه شو چې راغ ابراهیم علیه السلام مخکې دی بوډا سپینګیري د 100 کالو د عمر زیات دی او بچی ورپسې شاته روان دی. دا شیطان ابراهیم علیه السلام له مخې له ورغی. وی څه کې؟ وی قرباني کوم. وی نیکبخته سوچ وکړه، زوی م څوک حلالوي، سوچ وکړه. وی ما ته الله ویلی دی. وی خطا شوی، صبر وکړه، الله ته سوالونه وکړه چې دا حکم د نه بدل کي. دا څه کې ماشوم بچی حلاله؟ بس ابراهیم علیه السلام خو وپېژند چې دا شیطان دی. یو څو کاڼي راواغېستل هلته یې پرې غذار وکړه. زه روک شه، ما له اوس کار خرابی، ما ته زوی لمسی. 3 ځله وله مخې له راغلی دی او ابراهیم علیه السلام پې 3 ځله ګزارونه کړي دي. چې کوم ځای کې پې لومبي ځل ګزار کړی دی هلته کې یو غټه سلی دی. اوس خو لوی دیوال دی، مخکې سلی و، جمر عقبه ورته وایي. دا پښتانه ورته غټ شیطان وایي. او چې په میانځ کې کوم ځای کې پې غزار کړی دی هغې ته جمره وسطا وایي. دا پښتانه ورته درمیانه شیطان وایي. او چې کوم ځای کې اخري پې غزارونه کړي دي هلته م یو سلی دی نو هغې ته جمره اولا وایي، جمره ادنام ورته وایي. او دا پښتانه ورته رکوټ شیطان وایي. هلته شیطان نشته. دا خلک وایي شیطانان اولو، شیطانان ویشتل پکې نشته او نه شیطان ښکاري چې ته یې ووینې. دا د ابراهیم علیه السلام هغه ادا الله ته خوښه ده چې شیطان یې ویشتی دی. نو تم د ابراهیم علیه السلام هغه طریقه وکړه د شیطان زړه خو به پې وچوي که نه چې دا د زه ما دوی نینی او چې کوم ځای کې له دوی نیکه او یو لوی پیغمبر په ما گزارونه کړي دي نو دوی اقه ځای ولي. دومره دشمني ده د بني آدم ما سره. د شیطان زړه به پېچی. دا نه چې دا شیطان دغلته ویشتلی کوي. ډېر خلک یې هلته څوک کیړی وباسي وی شیطان پې ولمه، او څوک کاڼې غټ راوالي او وی شیطان پې ولمه، او څوک کنزل پکې کوي. یو کس د ما په مخ کې ستا و هغه داسې داسې وکړم، ما وی زه لا ویشتی دی نه دی چې زور یې دا نه وویسته. تا له د مرچکي مثال دی، لا چک دی پې دی نه لګولی چې شوت شوت دې شروع کړل او خولې د له وسوځوله. لا غزار دی پې نه دی کړی او کنزل یې درنه د خولې نه وویستل، برباد یې کړی. بهر کیف دا خدای ته خوښه ده. لکه بیبي هاجرې د صفا مروه په منځ کې وچه کرې ووالې او دغه منځ کې یې منډه وواله، هغه الله ته دا خوښه ده. څومره حاجیان چې حج کوي د صفا مروه منځ کې به وچه کرې خامخا وي او که ویې نه والې حج یې نیمګړی.
دا خدای ته خوښه شو. بهر کیف چې میدان د مینا ته ورسېدل، اسماعیل علیه السلام یې ودرو. فلما بلغ معه السعی، الله وایي چې د منډو تړلو شو ورسره. د پلار د ماشوم خو دغه تمه کنه چې دا بچی ما سره منډې تړلی وای، د منډو تړلو شو ورسره. نو یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بچی خوب وینم ما ته الله وایي چې دا زوی دی حلال کا، ستا څه سوچ دی، څه چل وکړم. دې زوی سره دا مشوره ولې کوي؟ دا مشوره دې دپاره کوي چې که رضی وي نو د هغې د حلالولو جدا طریقه ده بیا، او که رضی نی نه تیاریږي نو چې بیا څه زور وچلومه چې معلومات وشي چې زوی مې غاړه اږدي که نه اږدي، چې اږدي په جدا طریقه به حلالېږي او که غاړه نه اږدي نو په جدا طریقه به حلالېږي. او بعض علما وایي نه خپل زوی ورته معلوم و، الله ته ښیي، فرشتو ته ښیي چې ګورې زما زوی ما ته معلوم دی په زور نه حلالېږي، د زړه د اختیار نه د خپل زړه په وس د الله حکم ته خپل ځان غورځوي. او ورته څه وایي؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا چې د الله را طرف نه درته څه حکم کېږي فورا په هغې عمل کوه، او زما نه به لاس خوځي نه خپه نه به چغې ووام، ما به د صابرینو نه صبر کوونکو نه صبرناکو خلکو نه ومونې، زه به صبر کوم ان شاء الله العزیز. په دې د الله شکریا ادا کړه. شکر دی خدایه چې څنګه زه ستا حکم ته سر تسلیم، دارنګې زما بچی هم ستا حکم ته سر تسلیم. غاړه بسته دی. اوس چې کله زوی لالی ځان سره یې چاله موړې ده او ځان سره یې رسۍ موړې ده. قرآن شریف کې الله فرمایي فلما اسلم وتله للجبین، دواړو د الله حکم ومانه. ګوره ډېر ګران کار دی، آسان کار نه دی. قرآن شریف کې الله وایي ان هذا لهو البلاء المبین، لوی ازمایش دی، اسانه خبره نه ده. نو زوی وله هدایات ورکوي، زوی ورسره مدد کوي. بابا وی دا چاړه تېره کړه، یو څو خبره مې ووره، چاړه تېره کړه دې دپاره چې د الله حکم زر پوره شي. او دویم دا دی که پسی نو هسې نه چې د ما لاس وړقي، زما خپې وړقي ټوپونه ووهم او د الله په حکم کې ناراستي را نه شي. یو خو دا چاړه تېره کړه. نمبر 1. دویم دا دی چې ما به وتړئ، لاس پې به مې وتړئ، کلک وتړه. ولې هسې نه که زما لاس او خپې کولو وي، لاول خو ورته وي زما لاس پې مه تړه، وی که ته مې وتړې نو د اسمان فرشتې به وایي چې په زور حلالوي، نو زما لاس پې مه تړه، داسې مې حلال کا. بیا دوباره ورته وي بابا نه لاس پې مې وتړه. ځکه دې وخت کې خو به زه غږ نه کوم، خو هسې نه چې زه بې اختیاره شم، زما د وجود باندې زخم راشي او زه د اختیاره شم.